د سلور قسم خلکو به الله جل شانه په رمضان المبارک کې هم مغفرت نه کوي او رمضان المبارک خو سکه چې د لیلۃ القدر په شپه باندې بم الله جل شانه دغه سلور قسم بدبخت خلکو مغفرت نه کوي اول نمبر هغه خلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای وای دغه کس په مغفرت الله جل شانه نه کوي. اول نمبر هغه خلک وای څوک چې نشه کوي، یعنی شراب چې څوک څکي کنه او د شراب عادي وي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په رمضان المبارک کې بم دغه خلکو الله جل شانه مغفرت نه کوي. او رمضان المبارک خو سکه چې د لیلۃ القدر په شپه باندې بم الله جل شانه دغه قسم خلکو مغفرت نه کوي. او دویم نمبر هغه خلک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای دویم نمبر هغه خلک وای د چانه چې مور او پلار خفوي وای الله جل شانه به دغه انسان په رمضان المبارک کې هم مغفرت نه کوي. او رمضان المبارک خو سکه چې د لیلۃ القدر په شپه باندې بم دغه خلکو دغه بدبخت خلکو مغفرت الله جل شانه نه کوي. الله جل شانه دې مونږ ټول معاف کړي، مونږ ټول ګناهګار یو. خو په دې ناستو خلکو کې چې څومره کسانم وي او زما دا خبرې واورېدې د چا نه چې مور او پلار ناراضه وي کنه، نو لاړ شئ مور او پلار ته په خپو پرېوځئ وی ای زما مورې، ای زما پلاره، ما ماپ کې ما ډېره خطا کړې ده، ما ستاسو ډېرې ردې بدې مې تاسو ته ویلي دي، ستاسو زړونه مې ازار کړي دي، ای زما مور زما دغه ګناه معاف کړي بیا به نه کوم، ای زما پلاره ما معاف کړي، ما ته معافي وکړي. قسم پر رب چې مور او پلار خلک معاف کوي ډېر وسیع زړه ولا الله ورکړی نو د مور او پلار نه معافي وغواړئ. یقینا درته یم زه نه ویم ګورې نبی علیه الصلوۃ والسلام فرمایي چې په رمضان المبارک کې به الله جل شانه دغه خلکو مغفرت نه کوي. او دریم نمبر هغه خلک وای څوک چې رشته داري ماتوي کنه او د رشته دارو سره نه لګي نو الله جل شانه به دغه خلکو مغفرت نه کوي په رمضان المبارک کې. څومره بهترینه میاشت او رمضان المبارک خو سکه چې د لیلۃ القدر په شپه باندې بم دغه خلکو مغفرت الله نه کوي. وای کله چې دا صله رحمي الله پیدا کوله کنه الله جل شانه ته عرض کوي ای زما الله زه خو صله رحمي ما، زه خو جوړونکی یم، رب کریم ما خو به ډېر خلک ماتوي، رب کریم ما مه پیدا کوه. الله جل شانه ورسره لوز وکړو چې ای صله رحمي کتا څوک نه را یوځای کوي او صله رحمي څوک نه کوي وای د هغه خلکو به زه مغفرت هم نه کوم. نو صله رحمي کوئ. بعضې خلک وایي زما د تره سره نه لګي، زما د تره د زوی سره نه لګي، زما د ماما سره نه لګي، زما د ماما د زوی سره نه لګي، ما سره دا چل کړی دی، پلان کې کار یې کړی دی، زمانې چې کوم دی ځمکه قبضه کړې، زمانې پیسې قبضه کړې دي، زه خو ورسره رشته داري نه کوم. نو د الله د رضا دپاره ورسره رشته داري وکړه. الله جل شانه به د دې صلې په دنیا کې هم درکړي او په آخرت کې به هم درکړي. خو څوک هم چې صله رحمي نه کوي، رشته داري ماتوي، الله جل شانه به د دغه انسان مغفرت نه کوي. او وای د قیامت په ورځ به دا صله رحمي نه ده، وای دا به د الله د عرش د سوري د لاندې وي او دا اعلان به کوي وی رب کریمه چا چې زه را یوځای کړی وم په دنیا کې، رب کریمه په خپل صادر کې راونغاړې، رب کریمه د خپل عرش د لاندې ورته ځای ورکړي، چا چې زه جدا کړی ما رب کریمه د خپل رحمت نه لرې کړي، د خپل رحمت د دې صادر نه لرې کړي، د دې عرش د دې سوري نه لرې کړي رب کریمه. الله جل شانه به صله رحمي دغه خبره یقینا درته یم چې الله به د هغه خلکو بیا مغفرت نه کوي. نو کم از کم رشته داري مه پرېږدئ. او څلورم نمبر دا الله جل شانه دې مونږ ټول معاف کړي، ډېر ګناهګار یو، ډېر خطاکار یو، ډېر سیاکار یو. څلورم نمبر هغه خلک څوک چې بغض ساتي، څوک چې کینه ساتي او دا په زړه کې راولي چې زما دا ګاونډي ولې کامیاب شو، زما دا رشته دار ولې کامیاب شو چې دی ښکته پړ مخې راوغورځېږي او زه اوچت شمه، دا چې کوم دی کینه ده او بغض دی. الله دې ته مونږ ټول معاف کړي. یقینا درته یم ډېر زیات عام دی. نو کینه مه ساتئ، بغض مه ساتئ. او دا یې درې دا څلور قسمه څومره بدبخته خلک به یې چې الله جل شانه به د دغه خلکو په دې رمضان المبارک کې مغفرت ونه کړي. دا څه خبرې چې مې وکړې الله د پې عمل کول اسان کړي.